أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مخی تذکرہ د خوراک وا د حلال او د حرامو نزان ساتي، حلال خوري، پاکیزه خوري، مردار حرام ده، وینا حرام ده، غوښه د خنزیر حرام ده، ما اوهل به لغیر الله چې د الله نه سوا د بل په نوم ورکول کیږي هغه حرام ده. دا خبره پکې دغه راتله چې ما اوهل به لغیر الله د الله نه سوا د بل په نوم باندې حلالول کیږي، د بل په نوم باندې ورکول کیږي، د بل په نوم باندې د تقرب आवाज پی کول کیږي. د دې مطلب دا چې هغه ته په ځان نږدې کوي او هغه مالک د نفع او د نقصان ګڼي. کدا زه وکم مال به فایده راکي، که ونه کم ماته به ټکر راورسي، مال به نقصان راکي. دغسې ډېر خلک لګیا دي، څوک د 11مې او د 12مې دغه قصې کوي ورکوي، څوک چرګوړی ورکوي، څوک سوریجې پخې کې هغه ورکوي، څوک څه کوي څوک څه کوي. دغه ټول څیزونه چې دي نو دا حرام دي. ورکوونکې هغه هم ګناهګار دی او اغستونکې خوړونکې هغه هم ګناهګار دی. په دې کې یو خبره بعضې خلکو په ذهن کې دا یو کله کله پوهه نشي، اشکال راشي. خلک وایي دا چرګ میں پلانکی لا حلال کو، گڑ میں پلانکی لا حلال کو، نو دا خو د بل چا د پاره حلال کړل. هغه خبره هغه مالک د نفع د نقصان نه ګڼي، هغه ظاهري د هغه د پاره د هغه د خوراک د پاره دی. پلانکی لا حلال کړل نو پلانکی د خوراک د پاره دی. دلته کې بابا لچ حلالي د بابا پنومي حلالي نو بابا یې نه خوري، بابا ته پیدا نه رسی، خوري بل خوري او وی دا د بابا په نوم باندې دی. نو دې دواړو کې فرق دی. یو دغه د خوراک د پاره تعالی می چرګ حلال کړل وي، دا به ترازی ته خوري، نو دا ګناه نه دی. دا می دغه په نوم حلال کړل هغه ټول خوري. کله کله داسې کوي وایي که دا چرګ می تعالی حلال کړل دا به ټول ته خوري، خلاصې به مونږ ته به دې شی پاتې کېنه. کله بل څه شي کله بل څه شي ناغي ورکول او هغه میلمستیا هغه جدا شی دی، او دا غیر الله په نوم باندې د بابا په نوم باندې ورکړه هغه جدا شی دی. اوس دې ځینه بعضې خلک دي نو هغه پټول کوي، څه پټوي د الله حکم پټوي او په هغې باندې پیسې اخلي. د الله حکم نه بیانوي، د الله کتاب نه بیانوي، مسلې تپوس تیو کې نو دی بل څه وایي، ولې دی به خفه شي. نو د خفه کېدو دپاره هغه ته وایي نه ته خوره خیر دی، دا وایي ته ستا دپاره جایز دی، وایي تاسو پکې مستثنا یې. وایي د الله په دین کې څوک پکې مستثنا نشتی چې هغه د یو دپاره یو حکمي د بل دپاره بل حکمي، دا نشتی. ها بعضې څیزونه هغه داسې دي چې دی غریب دی
نو هغه حکم په ده نشتی نو که دی مالدار شو ده په دې ممی زکات دی عشر دی د څه شته نو په ده باندې نشتی نو دا نشتی ځکه نشتی چې دی د سره مال و دولت هغه څیزونه ورسره نشتی حج پې نشتی نو ځکه پې نشتی چې دی طاقت نه لري نور داسې څیزونه چې هغه مستثنای ته څه خلک ته مستثنا چې نه دا تاسو مه کوئ خیر دی مالدار که غریب یار څه چې ورته به دا نه کې او دا نور به کوي مونځ دی نو دا خیر دی که ته نه کوې نو ته مه کوه خیر دی موږ له پیسې راکړه ته ځاله مونځ مه کوه بیا مه راځه میاشت مه راځه کال مه راځه مه کوه بعضې خلک شتي دي سي چې هغه پیسې ډکوي پیر سے بوتا مز معاف کر لے دا غلط تی ناروا دی صد پارا کئی ویشترون بی ثمنا قلیل پیسو د پاره کئی چې د پیسو د پاره یو سړی یو کار کئی دا الله حکم پټی دا الله حکم بدلی نو دا پیسې حرام دي او دا سړی چې کوم حکم بدلی نو دا سوق دی هغه بارکی وي دی خپل خېټو کې وره چي قیامت پر ورځ باندې الله به د دې سره خبرې نه کوي د دې لپاره ور دی او دی به درناک عذاب دی ورله بیا چې ګمراهي چې اغستې ده د هغې خبره کوي او بیا ورپسې چې څوک اختلاف کوي د هغې خبره کوي چې دی په دشمنۍ کې دي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا کسان چې پټوي هغه څه چې الله نازل کړي د کتاب نه الله چې د کتاب نه څومره احکام نازل کړي نو دی هغه پټوي ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلي په هغې باندې قیمت لږ قیمت څومره دی دا نه چې پخوا خلکو وي ملیانو به دا وي 15 پاوه چې دا ډیر دي 15 پاوه نه چې کمیږي نو دا به نالې که 15 پاوه شي نو بیا خیر دی وي بیا اخله دا غلطه خبره وه نه دنیا په باره کې الله وایي قل متاع الدنیا قلیل سامان د دې دنیا فائدې څه چې دي په دې دنیا کې دي نو دا ټول لږ دي مطلب دا د الله حکم په مقابله کې تبا دنیا بناخلی دنیا بنا غوره کې بعضې پکې راشي پکې نور څه وایي هغه وایي په دې درس و تدریس باندې په امامت باندې په دې باندې پیسې اغستل دا ناجایز دي دا خبره چې کوم دی وایي چې ناجایز دي نو دا خبره غلطه ده ناجایز نه دي ښه کار نه دی چې اخلي لیکن دنیا کې یو سړی یو کار دا نه کوي بل کار به کوي چې بل کار کوي نو دا تی پاتې کیږي نو دی وجه نه علماء متاخرینو دلا فتوا ورکړله چې دا سړی په امامت باندې په درس و تدریس باندې د قرآن کریم په پړھای باندې پیسې اغستې شي ولې که ده دا نه کولی دا کار د دې په ځای باندې نور څه کولی دنیوي کاری کولی نو دنیوي کې به د پیسې د دې نه زیاتې ګټلې نن که ته د ملا نه تپوسو کې ستاسو تنخواه ده د قاری نه تپوسو کې د عالم نه تپوسو کې ستاسو تنخواه ده په مدرسه کې نو هغه به وایي په دې زمانه کې سودي 15,000 روپۍ اگر 15,000 روپۍ باندې چل کې دا 15,000 روپۍ باندې خو دا خو د سړي سره ټول عمر کېږي چې نه خوري نه لګیا جو ټول عمر لګي نور نن سبا زمانه کې د مشکلاتو په دور کې د دې مهنګای او د ګرانوالي په دې صورت کې دې کې خو نن سبا کده یو سړي 1,500 روپۍ تنخواه شي نو دا هم کمه ده په 1,500 روپۍ باندې هم ګزاره نه کېږي اوس هلته کې هغه له ورکوي نو څو ورکوي 15,000 روپۍ ورکوي هغه له 8,000 روپۍ ورکوي 10,000 روپۍ وله ورکوي په 10,000 روپۍ باندې څه کار نه کېږي نن چې د بیلونه وګورئ بیلونه څومره راغلي نو دی به چل کوي دی به په دغه تنخواه چې واغسته نو دا په بیل کې ورکوي که دا به چېرته د وړو په پیسونو کې ورکوي
کدا بچته د سس چل بکی سره نو دی وجنا جایز دی اگر چې دا ډېر کم سدي کم دی الله رب العزت دغه سړی د ډېر سيزونو نه د ډېرو مصیبتونو نه د ډېرو پریشانونو نه الله ساتي بعضې د ډاکټرانو قصي هغې نه الله ساتي بعضې د دې عدالتونو د دې تاڼو تحصیلونو د دې شیزونو قصي هغې نه الله ساتي نو ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا کسان چې پټیا چې الله نازل کړلی د کتاب نو یشترون به ثمنا قليلا او اخلی په دې باندې قیمت لګ اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نه چې په خپل خېټو کې مگر ور خپل خېټو کې ور اچي چې قرآن حکم بدلی دا الله حکم بدلی دا خلاف فتوا ور کوي او باغی باندې پیسې اخلي دا سوا خلکو پیسې به واغسته رشوت به واغس حکم به بدل کو ابازي مخکینی قاضیان چې ناغو به غټ غټ کوټونه واسکټونه یا غټ غټ جامې به اغوسته به باغی غټ جیبونه وو هغه جیب به خو لري خو دیو نو څوک براغله ناغه کې پیسې واچولې بلاسو ځټي د پوره دي نو حکم به بدل کو دا قصې وکې دي دغه شی ناروا دی دې ته ویل کېږي کم یو شی چې هغه د ثوابي ته به ثواب حاصلول غواړي نو عبادت ته کم عبادت باندې چې ثواب حاصلېږي لکه اوس یو سړی تلاوت وکړي او دا مړي ته بخم او هغې باندې پیسې اخلي دا ناروا دي ځکه چې هغې ضرورت نشتی ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلي په دې باندې قیمت لږ اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دا کسان نه چې په خپلو خېټو کې مگر ور ولا یکلمهم الله یوم القیامه الله به ورسره خبرې نه کوي د قیامت په ورځ ولا یزکیهم او نه پاکي دي لره ولهم عذاب الیم دې پاره دې عذاب درناک خبرې به سره نه کوي الله پاکی بینا چې جنت ته ولېږي نه دقسې ګنده دی نو ګنده بسي جهنم ته لهم عذاب الیم وي اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دي چې اغستی دا گمراهي په بدله د هدایت کې دا کسان یې غوره کړي دا گمراهي په بدله د هدایت کې دو سيزونه مخې ته پراته دي یو گمراهي پرته دا یو هدایت پروت نو د دې گمراهي واغسته هدایت پرېښو د غوره کړي شرک او بدعات غوره کړي پس باندې په قرآن او سنت باندې شرک بدعت کوي قرآن او سنت پرېښو دي ولا عذاب بالمغفرة او عذاب اغست دې په بدله د مغفرت کې ته چې گمراهي واغست نو د عذاب دی واغست کنه فما اصبرهم على النار نو ساجب صبر دې دي په ور باندې ته څومره صبرناک سړی ته ور اخلي تا چې گمراهي واغستا نو تا خو عذاب واغست تا خو د جهنم ور واغست دا به ته څنګه به برداشت کې وې ساجب صبر دې د په ور باندې ځان کلک کړي ورته ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق دا دی وجنه یقینا الله نازل کړل حق کتاب په حق باندې وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد یقینا کسان چې اختلاف کړل په کتاب کې خامخا په دشمنی لري کې دي دي ځبانه دا اولنې حصہ چې کومه شروع ودا رسالت و اول توحید و ورپسې رسالت نو د رسالت دا حصہ ختم شو دین رستو ورپسې دا بل حصہ شروع کی درېمه حصہ بل شروع کی او پدې کې مسله بد راځي د جهاد فی سبیل الله نو د جهاد لپاره بعضی خبرې هغه ضروري ناغه تذکرہ وکي اول نه بیا ورپسې انفاق فی سبیل الله او ورسو به ذکر کړي